چې موږ د ګناه نه ځان ساتو. د ګناهونو ډېر لوی کوم انسان چې تش ګناهونه کوي که نه مړه بس کله موبایل غلط استعمالي، سترګې غلط استعمالي، فلمونو ډرامو دغه رنګې جنکو ته ګوري، بې حیایي د سترګو کوي، غوږونو باندې تشې ګانې، په ژبه باندې کنزل، په ژبه باندې بس په فضول خبرې غیبت کوي، په زړه کې کینه او حسد ساتي، سلیماګانو ته ځي او دې تش د ګناه بس عادي جوړ شي. یاد ساته د دغه ګناهګار باره کې راځي چې کوم انسان ډېر ګناهونه کوي که نه نو د ګناهونو 15 نقصانات دي، غټ غټ نقصانات ډېر ذکر کړي دي علماو، خو 15 غټ غټ نقصانات دي. الکه د ګناهونو څوک چې ګناهونه ډېر کوي د هغې غټ نقصانات څو دي؟ 15. لومبې پریشانیوں میں مبتلا ہونا. علماو لیکلي دي چې کوم انسان همیشه بس تش ګناهونه کوي که نه الله نه معافي نه غواړي، توبه نه وباسي او دې ګناهونه کوي، نو یاد ساته چې دې به په پریشانۍ کې مبتلا وي. وګوره که نه کوم انسان پریشانی کې مبتلا نه دی؟ اکثریت خلک داسې دي چې پریشانی کې مبتلا دي. نو ګوره معافي غوښتل پکار دي. الله تعالی ډېر مهربانه ذات دی. ولې الله خفه کوو؟ او که چېرې مونږ د انسان کمزور دی، ګناه رانه وشوه، راځئ الله ته رجوع که الله به دې معاف کړي. نو په دې وجه څوک چې ډېر ګناهونه کوي نو د هغې یو غټ نقصان دا دی چې دی به په پریشانیو مې مبتلا هونه، پریشانۍ کې به مبتلا وي.